أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. سورة الرعد لسم دے پس د سورة یوسفنا او شپږ نوی دے نازل شوه دے پس د سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا کی صورت کی اثبات د توحید په دلیل عقلی سرا اوس دلته مثالونه ذکر کړي لمزید الایضاح د زیات وضاحت د پارا امثله ذکر کړي یا مخکی صورت کې دریم ربدار صداقت د قران کریم او اخر کې اوس دلته اول کې وای تلک آیات الكتاب سلورم ربدار مخکی نپی د شرک په تصرف او علم صورت کې و عقلی دلائل لی په مسله باندې دعوت صورت نپی د شرک په دعا آیت نمبر 14 کی ذکر کی چې لایق د بللو یو الله دی حقدار د بلنی یو الله دی بل څوک نه الف لام میم را الله فیږي په معنا د دې حروفو تلکا آیات الكتاب د آیاتونو د کتاب ترغیب قران تا والذی اغا انزل الیک چراغ لري تا من ربک دربستان الحق اغا حق دی ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن زیاد د خلقنا ایمان نه راوړي اولنې دلیل او دا الله وی برو ګوره کسټ نه ماتيږي اسمان ته ګوره کنه برا الله الذي الله ذات رفع السماوات چې پورته کړي د اسمانونو بغیر عمدین بغیر دستونو ترونا چې تاسو وینئ یادار چې بغیر دستنی ولاړ دی ګوره تا تستن ښکاری کم دستنو یادا دا چې بغیر عمدین بغیر دستنو نا چې تاسو وینئ یعنی اغستنی او تعالی لګول دي خو تاسو تا اغستنی نخکاری ثم استوى على العرش بیا برابر شوه دی الله پارش باندې بالاقتدار و نفوذ السلطان مدارک وای چې الله قادر دی او د الله رب العالمین بادشاہي په دې باندې نافذ ده وسخر الشمس والقمر کار کې لګولین ور اوس بوګمای ټول روان دي لاجل مسمى نیټي مقرره تا یدبر الامر چلی کارونا یفصل الآیات بیان آیاتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دا تنبیه ورکی خامخا چې تاسو په ملاقات در رب باندې یقین وکئ وهو الذی الله ذات دی اوس کته ګور الله وی اسم کتا مخکې ته بر دلیل ذکر کا چې بر اسمان ته اسمان کې چې الله څه پیدا کړی هغه ته وګورا وسوي کته وګورا زمکه تا وهو الذي الله ذات مد الارض چې غړولې د زمکا وجعل فيها رواسي او پیدا کړی په دې کې غرونه وان هارن اولی ومن كل الثمرات دار قسم آمدنونا جعل فيها غرزولې په دې کې زوجین اسنانی جوڑا دوا جوڑا یعنی دوا یا دا مطلب دے یوکش اللیل النهارا آغوندی شپیتا ورز لرا پٹی پشپی باندی ورز لرا ان پی ذالکا لآیاتنا یاقیناً پدے کی خامخان خیدی لقوم یتفکرون دا قوم نپارا چاگی فکر او سوچ کئی دی کے تنبیح شو الله وی کې فکر او سوچ کې نګورې دې کې نه خشتره او کچر ته فکر او سوچ نه کې نو بیا خو کار وران دے آن کے اگر بن ہے تو پھر دن بھی رات ہے آن کے اگر بن ہے تو پھر دن بھی رات ہے اس میں بھی قصور ہے کیا آفتاب کا یہ دا اللہ بندہ وی کچر تا تجھے کم دے نو سترګې سکی آغا بند کی نو بیا خور ته ورځم صدا هغه مشپدا او کچرتا
داسې نه وي وایي دې کې بیا د نور څه قصور شته دی د نور څه ګناه نشته که نه نور خو راختلی دی خو تا سترګې څه دی پټې کړې دي لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې تاسو فکر او سوچ وکړئ درس لرالی یو ګناه قرآنونه راوالی کښېنئ تفریح به کوو تقریبا 10:30 اخوا بیا به ګورو ښه او زه خو دغه اوس کېناستم هیله بیله وفي قطع متجاوراتون او پس مکه کې قطعان ټوکړي دي متجاوراتون د یو بل سره جوختي متجاورات حدیث مکه ته الله وی ګورا دا بل دلیل دریم په اعتبار د ثمرات سره په اعتبار د ثمرات سره چې الله رب العالمین په دې مکه کې ګورا آمدنی پیدا کړی دي وجنات نو باغون دی من عناب د انګورانو نا وزرع نو فصل ونخيل نو قجور دی سوینوان چې دوه تنو ولادي وغير سوینوان او بغیر یعنی یوې تنې ولادي چې دا غي تنې نشتره یسقا بماء واحد وبکول شي په یو قسم وبو باندې وبي ولا او بر چې لار شنو بیا خوندونه جدا جدا دي ونفضل بعضها على بعض في الاكل ورکو منگا بازی دا دینا پا بازو باندی پیلو کولی پا خوراکی چی بازی سدی آغا چی کمدینو غورمی ودا او بازی لگا گزار حال لکمزوری دا ان پی ذالک لآیات لقوم یاقلون یقینا پدی که نخی دی دا قوم پار یاقلونا چی پویگی او سوچ کئی عامر ابن نفیل دا جاہلیت دا زمانی یو موحد تیر شوه دی اغه ډېر عجیبه قصیده ویلې ده اغه وی وانت الذی من فضل من ورحمت وانت الذی من فضل من ورحمت بعثت الى فرعون رسولا منادیا تا غزاتی چې تا فضل او احسان کړی دی او مهرباني دی کړی دا فرعون ته دی استاد لګلو اواز ور کوونکې فقلت له فاذهب وهارون فادعوا فقلت له فاذهب وهارون فادعوا الى الله فرعون الذي كانت واغيا تورتوي چلاشا او د تو هارون ته دیوي چې فرعون روبلې چې هغه سرکشي کړلا وقولا له هل انت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي وتوتوي چې دې فرعون ته وای چې ګوره د ازمکه تا برابر کړی دا یا بغیر د میخونو نه تر دې چې بره ولاړه د اوچته ده وقولا له هل انت رفعت هذه بلا عمد او فوق ذلك بانيا دا ورته وایا چې د اسمان ولې تا بره اوچت کړلې 4 نمبر آیات د سورۃ الرعد بغیر د ستونو او د دین پس چې د دین با چې کوم دینو بر دې جوړ کړی دی وقولا له ال انت سويت وسطها دا ورته وایا چې دا منزلتا برابر کړی دی منیرن اذا ما جنک الليل هادیا چې پاره کې چې کوم دینو تا روخانا سپوږمۍ ګرځولې دا چې کله در باندې شپه اغراشي وقولا له ما يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الارض ضواحيا وتدويا چې دارا ته وایا چې دانور سوکرا لګي سبا سوکي راخیږي او بیا چې کم دینو چې د زمکه د کمی سه سره لګي نو هغه سکیږي هغه روخانه کیږي وقولا له من انبت الحب بسرا فيصبح فيه الخشب يهتز رابيا دا ورته وایا چې دا دانی چې کم دینو سوګ د زمکه نه راخیږي او به دا غینه لرګي جوړ کې او بیا چې کم دینو هغه خوځيږي را خوځيږي ويخرج منه حبة في رؤوسه ففي ذلك آيات لمن كان واعيا وې د دې را چې کم دینو دانی په سرونو کې الله راوباسي او په دې کې نخې دي دا غچاره پاره چې هغه یاد ساتي نو ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات خامخانه خیدی لقوم یاقلون دا قوم د پاره چې پویږي زجر په انکار د قیامت باندې و ان تعجب کچری ته تعجب کې پاجب قولهم ناشنا د وینا د دی هغه وینا اذا دای ذاکنا ترابن چې شکلا چې شومنګه خاوري اینا لفی خلق جدید
آیا من با په پیدایش نوی باندې راپورته کولی شو؟ اولئک الذین دا کسان کفروا بربهم کفر کړه پر رب باندې نو تخویف اولئک الاغلال فی عناقهم او دغه توقونه بعد دی په سټونه کې و اولئک اصحاب النار یو دا کسان دي د اور والا هم فیها خالدون دی با په دې کې همیشه د پاروي زجر و یستاجرونک بالسیئه او جل غواړي قوم د پار لار خودون کې دی چې هغه الله طرف ترابلی اول قسم دلائل واوریدل چې پیدا کون کې د هر یو شی یو الله دی. اوس دویم قسم واورا چې پویا په هر سبان دی یو الله دی. الله یعلم الله پویږي ما تحمل كل انسان اغا چې باري هر زنانا و ما تغیز الارحام او اغا چې کم یې رحمنا و ما تغیز الارحام په اعتبار د شمار باندې چې کله یو ماشوم نو کله دوا نو کله درې نو کله د دینم سیوا نو کله کم نو کله زیات یا په اعتبار د جسد سره بعضی ماشوم پوره پیدا شي او د بعضی ماشوم اندامونه هغه چې کم دی رسیو هغه کمی نو دا مطلب دی یا په اعتبار د مودې سره بعضی په ډیره موده کې پیدا شي او بعضی د کمی مودې وشي لکه مثال د شپږو میاشتو پیدا شي د دینم کم کله کله او کله زیاتی لکه امام ضحاک رحمه الله د سلورو کالو د مور نه پیدا شوی او چې کله وې ده پیدا شنو باقاعده خاندل او غاخونی ځکه سلورو کالو خلوی ماشومی کنه نو دا د دیو جن ورته ضحاک وي خندیدون کې الله والله وما تزداد او چې مولا برابر دې تاسو ناغه سوچ پټه کې وینا لرا ومن جهر به او غ سوچ زور والے او کې بده سرا وی که ښکارا خبره کوي او که پټانو الله تاسو یو شانته ده ويا او بیا مستغفن پویږي الله تعالی ومن هو مستغفن او غ سوچ هغه پټیدون کې بل لیل د شپې وساربم بالنهار او تلون کې د ورځې نو د شپې الله ته پته ده د ورځې الله ته پته ده له معقبات د دې انسان د پاره معقبات یو بل بصیراتن کې ملائکه دي مخکې د دنا اورستو د دنا يحفظونه چې ساتي د لرامن امر الله من به امر الله په حکم د الله تعالی سره یا من امر الله من اجلیه ده د وجه د حکم د الله تعالی نه روح المانی وي چې الله رب العالمین ورته حکم کړی دی چې د دې انسان څخه کوي حفاظت کوي. ان الله یقینا الله چې لا یغیرون بدلی ما بقوم اغه نعمت چې په یو قوم باندې وکي حتی تر دې پورې یغیرو چې دې بدل کی ما به انفسهم اغه چې دې په نفسونو باندې ده. و اذا اراد الله بقوم کلا چې ارادو کې الله تعالی یو قوم تابع سو اند باندې فلا مرد له نو نشتره واپس کون کې دا غیر پارا وما له او نشتره د پارا من وما له او نشتره د دې پارا من دونی سوا د الله نامي وال سوک بچ کون کې یا سوک دوستی کون کې. سلورم دلیل هو الذي الله ذات یریکم البرق چې خی تاسو ته برېښنا خوفان د پاره د یری و تمع او د پاره د تمی څوک یریږي مسافر باندې یره ده مسافر باندې یره ده چې سینا ولار کې را باندې باران وشي تمع زمیدار پته مده چې باران بالله کې نو فصلونه به وشي صحیح ده یا بازي یریږي او بازي تمع ده بازي نو کې باران ډیر شي نو هغه یریږي زمیدار و تمع او بازي چې کوم ده نو تمع لري چې زله خیر باران به وشي څوکړه ده نو فصل به برابر شي. وينشئ السحاب الثقال روجته الله تعالی وريز درني ويسبح الرعد بحمده دلیل نقل د ملائکنا پاکی بیان رعد ملائکه بحمده سرد سنا د الله تعالی نا. امام قرطبی وی رعد اسم ملائکین د ملائکه نوم دی چې کومه پتن در باندې مقرره ده او دیو جن علماء ذکر کړی دی چې په دغه حالات کې یو سړی دا آیات وی وظیفه کوي نو د باندې به الله تندر نه راوړي د تندر د عذاب نه به الله دې ساتي. ويسبح الرعد پاکی بیان رعد ملائکه بحمده سره د ثنا د الله والملائکه او نور ملائکه من خیفته د یری د الله نه. ويرسل الصواعق را لګي الله تعالی تندرونه په یصيب بها من یشاء رسید دل را چاله چې واړي وهم یجادلون فی الله او دی جګړه کوي په حکم دین د الله تعالی کې په توحید د الله کې او هو شدید المحال الله دې سخت تدبیر والا له دعوت الحق
چې دا دومره کارونه څوک کوي؟ الله کوي. نو چغم چاته وایا؟ الله. دا الله نه سوا بل چاته چغه ملګ اوازه کا چې له دعوت الحق، دا الله لپاره بلنه دا په حاجاتو کې. یا له دعوت الحق، له دعوت الحق، دا الله لپاره دا بلنه په حاجاتو کې. په حاجتونو کې ګوره یو الله بلا مخرته ویل کنه کدی تما د مخلوق د درا پرې خوا بادشاہی دې مبارک شک گدای، او کدی تما د مخلوق د درا وکړه نو بادشاہ با گدای دې مبارک شک بادشاہی پوښ وکنه. به اوس په دې ځای کې دا ته مثال ذکر کوي چې ولې په دا پدې چې جنډې لګېدلې دي نو ولې دا سکولې نشي او دا خلک چې ولا ور روان دي. نو الله رب العالمین عاجزي ذکر کوي چې ګوره د دې مثال څه دی؟ والذین يدعون من دونه، آغا کسان الذین بوتان نه خان آغا کسان چې دی را بلی سوا د الله نه لا یستجیبون لهم، قبولیت نشي کولای د دې د پاره بشیء د هیڅ شی، بشیء د تنکره وای سیاق د نه پکې واقع شوی دا اشاره د دې ته چې عموم پیدا کوي هیڅ شی نشي کولای. مثال څنګه ده؟ وی مثال د څه ده چې الا کباسط کفیه ال الماء، مگر پشان د غوړون کې د لاسونو د اوبوتا چې ورسېږي د کوګی تا. ایرکه یو مثال د څه دی؟ بعض علما وایي کنه چې یو مثال د څه ده چې ګوره دا یو سړی د تګه شوی دی او کوی د لاس ور غزولې دی بوکا وته نه کاته کوي، د موټر بټن نه وای چې ما ته وبر راشي بارا اسباب نه استعمالي، کوی کې وبکته دی دیو تبار ولاړ او आवाज وته کوي چې وو بوراشي وو بوراشي وو بوراشي را بشي. دقه سي الله رب العالمین وی غیر الله ته چې چغه لګای کنه اسه ورته وهنو. ٹھیک شو. دویما دا علی رضی الله عنه فرمای دویم قول پکې دارې چې د دینه مراد هغه تګی دی چې په میدان کې روان دی نو لري وته هغه شګخ کاری نو دا وی دا وبدي جوړي داسې وبدي نو ده او تګی شوی دی غریب په بیابان کې روان دی وب ور سره نشتا روان دی لاړې پسې چر دا به وبې نو بابا اوس کما هلته چې ورسې دغه خړې شي وب نشته دی. دقه سه غیر الله والا ده د دغه خیال دا ده چې زه په کې وب لګېدلې د ټوټې دا امام مجاهد وای الته ټوټې لګېدلې کنه او دیو ته د دې ځنه په خپل باندې وای او بوراشي پلاس مو ته اشاره کوي چې وو بوراشي نو ورې دا خبره راشي کنه چې زه لګیو به وس کما نه د کې اسباب استعماله چې اگر ته به ورشه ګلاس راواله او د اغه دې نسکه را ډکا او رايو پوښ وکنه اوس تر دې ځنه چې لګای اشاره مو تکه په خپل مو ته لګیای او به تر قیامت نشیرات له دقه سے کته د دې زین لګیای پیر بابا ته شغه لګي دا تا گنج او بل تسری شغه لګي الله وی وما هو ببالغه ندی دار سیدون کی دیتا. سلورم مطلب د آیات دار د دې مثال د سره لکه یو سړی دی په دې لاس کې اوبر اواغستی د مطلب دار چې دا اوبه بزرا ټینګې کما نو لاسې پیرا بند کا لاسې پیرا بند چې را باندې کوبه څه شوي راګیرې کلی. دقه سه مثال د غیر الله دی چې غیر الله ته چغه لګولو دا چې کوم ده نو سره دا دقه سه به پیدې ده ها بے پایدې ده الا کواسد کفایه مگر پشان د غړون کې د لاسونو د وبو تعالی ابلغ پاهو چې ورسېږي د کوګی تا د خلیتا وما هو ببالغه او نه د دار سیدون کې دیتا. حاصل د خبرې څه ده؟ وما دعاء الکافرین وما دعاء د سیمانه به وکړي نه دا چغه د سوچ مسلمانانو چې غیر الله ته چغه لګي. الله رب العالمین وای کافر به صورت الفاتحه ده او دلته په پتو لګي ها او مفتی سے پخپل الله دې مونږ یې سکو ها صرف خپل زمونږ د وسه. وما دعاء الکافرین نه د دعا د کاف کړه زبر کا پازیر پیرا یا زیرین زبرنا پیمانه وکذا کچرته څوک معنا کولې شي غدي وکي چې د کافر نه مراد ته سوچا مسلمان دی
او پوخ مسلمان دی. وما دعاء الکافرین ندا چغه د کافرانو الا فی ضلال مگر پتبای کدا الا فی زیاعین مدارک وی پزای زای کېدلو کدا تباہ و برباد دا ولله یسجدو مخکی ویل پویا پارشی او الله وسوی تابعدار د الله ارس د الله تابعدار دی ولله یسجدو دا الله د پاره سجده کوي هغه سوچ بر دی ولر دی او پکته دی توان په خواخی سرا وکرهن او پنا خواخی سرا وزلالهم موصور ددی بالغدو ولا سوال واپس کېږي سبا او بیگا. یو مطلب داري یادا دا امام زجاج ویو چې وی کافر خو غیر الله ته سجده کوي خو سورې چاته سجده کوي الله ته. سورې چرته ده پس مکه پروت دی الله. نو د دې وجنا کده الله نم مني نو دغه سورې خو الله مني کنه پوښي. قلوه پیغمبره پینزم دلیل مسکت و پیغمبر امر رب السماواتی سوک دی رب د بر او د کتا قول الله تو چې الله پاک دی بچپ شي نو تو چې الله دی کنه. قلوه پیغمبر اپت تخستم اتا سنی ول دی سوا د الله نه اولیاء مددګاران لا یملکون لانفسهم چې نه دی مالکان د خپل ځانونو د پاره د پایدې او نه د zarar. قلوه پیغمبر هل یستوی الاعمى اوس مثالونه ذکر کوي د سر پاره د وضاحت د پاره چې آیا برابر دی ړوند دولیدون کې برابر دی نو د قصې کافر او مسلمان برابر نه دي کنه چې خلقو کا خلقه چې دې پیدا کول کوي دا الها باطلا کا خلقه پشان د پیدایش الله فتشابه الخلق ګډوډ شوی د پیدایش په دی باندې دی پیدایش پیژنې نه چې پیدایش وې ستا. قل الله تو چې الله په خالق کل شی پیدا کون کې دیدار یو شی او هو الواحد القهار الله دې یو او زورور د دې وجنه ګورا ړون او بنا برابر ندي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې خلق ور پسې رستو غریب پسې پراپګند جوړ کړی هغه فرمای لقد اسمعت لو ناديت حيا لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وی ته که جمدی ته دی आवाज کړي و نو هغه به اوریدلې خدا ته چې چاته आवाज کې نو پد کې ژوند نشته چاته आवाज کې پوښپی ولو نارن نفخت بها اضواءت ولكن انت تنفخ بالرماد. کور ته دی پوکې کړي و نو هغه به بل شوی وي خو ته لګیای او پوکې وې خو پس کې په ایرو کې لګیای پوښي نو چې ایرو ته پوکې وې کنه نو بلیږي نه بلیږي کنه پر ځان به خړ کې سره انزل من السماء راوري د برنا شپغم دلیل او دا اجمالی مثال لري چې مثال د حق پشان د سپینو بوده او مثال د باطل پشان د خړو بوده. پوښي کنه خلک وی خړې وبدي او وړاندې سدي میا دینو بردا کاته روانه خیال دې دغه دغه سره روان دي خلک ټول د قران نه لري دي نو د دې وجه نه سدي وړاندې. آیا دا چې مثال د دې سره د معبود حق او د معبود باطل مثال لې چې په دې کې الله رب العالمین ذکر د سلورو سيزونو کړه وې په آیات کې سلور سيزونه دي. یو دی اوب خړې دویم دی اوب سپینې دریم دی زاګ او سلورم دی سر زر او سپین زر. نو حاصل دی ګوره هغه زر نه خدي نو دغه څه چې ته د توحید بیان هغه چې کوم دینو سکی په یو شرکی ځای کې وکی نو التبا گرد و غبار راوچت چې نو گرد و غبار به د چای د باطل پرستو مليانو او د باطل پرستو پیران غلط مولا او غلط پیر سیغا دا هغه به مسله سکی هغه به راوچت کی ها نو اغیبا ویر دا خو دینم دانمنی او دانمنی او دانمنی لکه ولې ولا ورځي وي د خدای بندګانو دله درس لا مزه دی خو هیڅ سم نه مانی هیڅ نه د څه وای کنه ها او گمراه بم کی دویم پکې وب خړې وې سیبا
نو دا به بیا کله کله ټولګي کی ستا خلاف په جلسې جلوسونه جوړه صحیح ده کله به مناظرې له پسې ورځو او کله باس لور پسې ورځو کله به سوي پوه شو کنه خدا خړې وبدي خپکیږه مها خیر دې کیږي به کله په دې خړو بو کې ماران لړمان امر رواني نو دا ماران او لړمان چي دي نو دا چې کم دي نو د قباتل پرس بولیان او پیران دي چې خله به واځي سره کوي پوه شو کنه او زبد پدې کې زګم دی سر سترګو باندې قبول لې خو کده پاس نکا نو ګره بیا دا سده کټوله دنیا وې دا پاس ته خدا پیل دې ځکه دا الله په دربار کې پیل نه خبره پوښوي حاجی نو پای کې بددای هغه ضعیف کتابونه او باطل هغه چې کم دینو دغه وي نو دی بستا خلاف راغونډيږي جرګي جلوسونه وکیا او دا رنګ چې کم دینو کله به یو سکی کله بلسا اخیر دادا چې صفا او به پاتې شي ستا بیان به پاتې شي او د دې هغه جرګي جلسې جلوسونه ارسه به ختم شي دا ګرد غبار به پکې راځي دا خو دې خو خبره برازي په خبره پوښي او به بس پینزر او سره زر پاتې شي خلک تراخلی بیر دی وبونه کنه نو سپینزر او سرزر هغه ستا قرآنی دلایل دي څه دي قرآنی دلایل دي دا به پاتې شي خلک به د دینه پیدا اخلي لکه څنګه چې د صفا وبونه به ډیر و خلک پیدا اغه تعالی رب العالمین دا مثال ذکر کی انزل من السماء راورې د برنامه انو پسالت وبېږي او دیتون کاندي خوړونه بقدرها بخپل اندازه باندې پاتمل السیلو نو بار کې سیلاب پورته کې سیلاب زبدان زګرا بیان اوچت و مما یوقدون او دغنا چې دی بلې پاغي باندې پیناره پور کې ابتغاهلیتین د پارا د لټولو د کالو او د غاڼي او متاین یا سامان زبدو مثلو زګد پشان داغي کذالک دارنګ یضرب الله الحق بیان الله تعالی حق او باطل پاما زبدو هر چې زګ دې پیا زبون لال شي جوپا ان صفا ای صفا سوتراشي نو د دې غلطي پتوي بم لاړ شي و اما ما ينفع الناس هرغه چې خلکو له فائدہ ور کوي پیام کو سو پلار دي نو وخت یې پزماګه کې دارنګ بیان الله تعالی مثالنا للذین استجابوا لربهم الحسنى د پاره دا کسانو چې قبولیت کړي د رب د پاره له حسنا د غیر پاره جنت ته یونس 26 کې تیر شوی والذین کسان لم یستجیبوا له چې قبولیت نه کړي د الله د پاره لو ان لهم کچره شي د دې د پاره ما فل ارض هغه چې پسمکه کې دي جميعا ټول و مثله په مثل د دې ماحود د سره لفت دو به په بدله کې ورکې دي لرا اولای کدا کسان لهم سوء الحساب د دې د پاره د ناکاره حساب و مأواهم جهنم او زائد د جهنم دی و بئس المهاد او بد بستر او بد فرشته فمن يعلم څلورم مثال یو سړی دی هغه پویا دی او بل سړی وړوند دی نو د دوانو څه دی فرق دی یو سړی نه پویا دی بل څه دی پویا دی نو د دوانو فرق دی د قصې یو سړی موحد دی او بل مشرک دی د دوانو فرق دی افمن يعلم آیا غسو چې هغه یقین کوي انما انزل الیک چې یقینا راغلی تا ته دربستانه حق دی کمن هو اما اې دې پشان د هغه شاده چې غړوند دی نو لیسا کذالک دا دواړه برابر ندی یو شانتی ندی انما یتذکروا یقینا نصیحت قبل اول الالباب عقل والا د دې زنه اوس اته صفاتونه د عقل مند ذکر کوي چې عقل من قران چاته وای نو داغي اته صفاتونه دي او څلور ولا درجه دي نو یو درجن خبرې شوي او اته دروازې د جنت دي او اته صفاتونه د مؤمنانو دي الذين دا کسان یوفون بیاد الله یو صفات چې پرواله کوي په وعده د الله تعالی باندې دویم ولا ينقضون الميثاق او نماته وعده لرا دویم صفات والذین دا کسان دي یسلون چې دي ادا کوي ما امر الله به هغه چې حکم کړی دی الله پاغه باندې ایو سلمر ایو ادا چې ادا دکړل شو یریګه درب نو یریګه د ناکار حساب نه دا څلورم صفات پینځم والذین دا کسان دي صبر ابتغاء وجه ربهم چې صبر کوي د پاره د لټولو د رضا درب شپږم پابندي کوي د مونږ وم لګي مما دغه نارزق نام چې موږ ورکړي دي تا پټو کارا وای درونه بالحسنات السیئه او د پکې په بد په نیکي سره بدای لرا یا په خيسته اخلاق سره بد اخلاق د پکې یو سره سره بد اخلاقی کوي او د سره بیا مخ اخلاق چلی دغه کسان لهم عقبى الدار د دې لپاره د انجام د کور جنات عدن یو درجه
باغونه د مشوال دي چې دی ورته دنه کیږي. دویمه درجه ومن صلح من آبائهم هغه څوک چې نیکان دي د دوی د پلارانو نه هغه هم جنت ته ځي. نو دریمه درجه و ازواجهم او د دې د ملګرو نه ملګري زینا او سبو ته سلام علیکم السلام علیکم ملائکه ورته سلامونه کوي. بما صبرتم د دیو جن چې تاسو صبر کړو د دیو جن چې تاسو مضبوط پاتې شوي وي په مسله د توحید باندې سره د تکالیف او مشکلاتونه پنه موقبدار نسخه د انجام د کور ولذین دا کسان دي انقذون عهد الله چې ماته وعده د الله تعالی من بعد میثاقی پس مضبوط والینا ويقطعون او کټي ما امر الله به هغه چې حکم کړی الله پاغي باندې چې ادا د کړ شو فساد کی پزما کی دا کسان د دې لپاره لعنت دی او د دې لپاره بد کور دی الله پر اخر چاله چې غاړي دا وم دلیل له ويقدر او تنگي وبرهو بالحیات الدنیا او د خوشاله کې په ژوند د دنیا باندې نه د ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر سکدا. ويقول الذين زجر په فرمایشي معجزو باندې وایا کسان کا بروج کافران دي لولا انزل علی آیت من ربی ولن نازلیږي په د باندې نه خدای رب د طرف نه قول پیغمبر ان الله یقینا الله چې یضل من یشاء گمراه کوي چاله چې غواړي هدایت کې الیه په طرف د خپل رضا باندې من هغه چاته انا بچرا ګرځي الله تا الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل او تطمئن قلوبهم او مضبوط زړونه ددای یا آرام رسېږي زړونه ددای ته په ذکر د الله تعالی سره عملا و استدلالا چې عمل د الله په کتاب باندې وکي نزړه هغه ته آرام ورسېږي یا دلیل د الله د کتاب نه ذکر کی. نور کتابونه کله کله خلق دلایل ذکر کوي خو د خدای د کتاب دلیل وسره نه یې. الا خبردار به ذکر الله د الله په ذکر باندې تطمئن القلوب زړه ته آرام رسېږي. الذين كسان امنوا چې ایمان راوړل پابند کې د وعمل الصالحات او عمل کې نیک توبه لهم خوشاله ده د دې لپاره او حسن مآب او خسته زیاده ورتللو ده. کذالک دغه رنګ ارسلنا کاله گله دې مونږ تعالی را په امتين پاغه امتونو کې قد خلت من قبلها چې یقینا تیر شوی د مکه د دینه اممون ګڼ امتونه له تتلو علیهم د دې لپاره چې تول ولې پدې باندې الذي اغا اوحینا الیک چې مونږه وحی کو تا ته دې کو پر کوي په مهربان بادشاہ باندې قل پیغمبر هو ربي دغه الله زما رب دې لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی علیه توکلت په الله باندې اعتماد کوما و الیه متاب او الله رب العالمین تراګر زما ولو ان قرانا کچریوی دا قران زجر په انکار د قران ولو ان قرانا کچریوی دا قران دومره ظاهر الاعجاز وی دومره ظاهر الاعجاز وی او ظاهر وی ښکارا وی چې په دې باندې غرونه روانه ولې شوي سویرت به الجبارو چراوانه ولې شوې په دې باندې غرونه لکه څنګه چې داوود علیه السلام سره غرونه سو تابعدارو او قطیات به الارض یا وصول شوې په دې باندې زمکا لکه څنګه چې د سليمان علیه السلام سره زمکا سوا تابعوا او تخبروانو او کل ما به الموت یا خبره کوله شوې په دې باندې د مړو سره نو جزای محذوفه ده بهم دین مانو بهم دین مانو. الله پیغمبر ته وی مخکي انعام 1:1:1 کی تیر شو 111 کی چې لا یؤمنو دی بیا ایمان نه وروړي کدا قران ته بالکل دسي ښکار شي کنه چې مړیو څه خبرې وکړي چې مړیو ته وشي دا د الله کتاب دی نه به نه کافر بیا هم نه بل الله الامر بلکې د الله لپاره اختیارات د فیصلو دي جميعا د ټولو اپلم یاس الذین آیا نه پویږي کسان چې مؤمنان دي الله یشاء الله کدا الله خو قشوا په زور باندې نو له هدا الناس جميعا خامخا به هدایت کړه ټولو خلقو ته یک الله په زور مسلمانانو ولې ټولو مسلمان خبره به ختمه ولا يزال الذين همیشه بیا کسان چې کافران دي تو سیبوم چې رسیږي بدی ته ما سنو د دیو جن چې د کړي قاریات عذاب او تهلیا بنازل شي قریبا نزدې من دارین کورونو د دیتا تر دې چې راشي وعده د الله یقینا الله مخالفت نه کوي د وعده ولقد استهزئت سلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یقینا ټوکې شوی به رسولین په ډیرو پیغمبرانو پوری مخکستانه مهلت ورکما کسانو لا چې کافران دي ثم خستهم به ماونی ول دیلرا پکې پکانه عقابو نو سرنګ زما عذاب اپ من هو قائم آیا غسو چاغه حفاظت کوون کې وی تنظیم کوون کې وی متصرف وی علا کل نفس پار یو نفس باندې بما کسبت دا غچ دې کوي وجعل لله شرکا
ګرځي د الله د پاره شریکان دا خلک قول پیغمبر سموهم صفاتونه بیان کوي مدارک وی اذکروا صفاتهم وحالاتهم حالات ذکر کوي صفاتونه ذکر کوي چې دای کم کم کارونه کړی دي ام تنبئونه آیا تاسو خبر او الله په هغه چې موجود ندي برا ام کتا ام بظاهر من القول یا بسرسری وینا باندې سرسری وینا کوي د دروغ خبرې کوي چې غیله حقیقت نشته بل زوین للذین بلکې خیسته شوی دا کسان لا کفرو چې کافران دي مکرهم چل ددی وسدوا عن السبیل او بندول کوي د لارې د الله نه و مې یضلل الله چاله چلا گمراه کی پماله من هذا نبی د دې لپاره سوګلار خودون کې د دې لپاره عذاب دې پجوند دنیا کې ولا عذاب الاخرت او خامخ عذاب د اخرت شق ډیر سخت او مالهم او نبی د دې لپاره من الله د الله تر طرف نامي واق سوګ بچکون کې مثل الجنه التي مثال د جنت هغه وید المتقون چې وعده شوی د متقینانو سره هغه داده چې تجری روان وي لاندې دونو داګه نه ولې او کلو هدائمون میوه داغه بم همیشه و ذلها سور بم همیشه یعنی آرام به همیشه تلک عقبى الذين اتقوا دا انجام دا کسانو دے چغی پرهیزګاری کوي او انجام د کافرانو ور دے والذین کساناتیناهم الکتاب چې ورکړه دې موږ دې له کتاب یا پرهو نادي خوشالي کوي بما پغا انزل الیکا چې راغله دې تا تا ومن الاحزاب او باز د ډالونا منغه سو دیون کې رباز هو چې د باز نه انکار کوي اولیا پیغمبر انما امرتو یقینا ما ته حکم شوی دی ان اعبد الله چې زه بندګي وکم د الله تعالی او شریک نه کوم به د الله سره سو کو الیه ادو الله طرف ترا بللکم الیه مآب والله تزيد رجود وکذالک دارنګ الله را لګل دې منګه حکمن فیصله کوونکی کتاب او د فیصلو کتاب د عربیه په عربی زبان کې دی د صد پار راغله دی ولا ان تباتا کچریت تابعداري وکیا هوا هم د دې خیالاتو بعد ما جاءك پس دا غنا چې راغله رتا تا من العلم دا علمنا مالک من الله نبوي ستاره پارا د الله تر طرف نامه ولی سوګ دو سو ولا واقع نه بچ کونکه ولقد ارسلنا رسولا صداقت رسول الله یقینا لګلو منګه پیغمبران مکستانه وجعلنا لهم ګرځولیو منګ د دې لپاره ازواجن بیبیان او ذریه اولاد دوی دا اعتراض کو چې ته خوراک کې اسکا کې و دونم دې کړی دي نو ته پیغمبر نه الله رب العالمین جواب کوي چې یو پیغمبر ماده سینه دی را لګل چې غناغه خوراک نه کو یا اسکاک نه کو یا بیبیان نه وي یقینا لګل منګا رسولان پیغمبران من قبل کما کسانا وجعلنا لهم ګرځولیو منګ د دې لپاره ازواج بیبیان او اولاد او ما کان لرسول ندی مناسب د پاره د یو پیغمبر چې راتلو کې په معجزه باندې الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې به راوړي لکل اجل د اریو نیټه د پاره کتاب لیک دی یم الله ما یشا لریکي الله غچواړي او یثبت او مضبوطي و عنده ام الكتاب الله سره اصل کتاب دی چې لوح محفوظ دی تسلی و ایمان اورینک کچره وخایو تا تا باز الذی باز اغا عذابنا ایدهم چې منګه د دې سره وعده کو یا وفات کو تعالی را فإنما علیک البلاغ یقینا پتا باندې تبلیغ دی په من باندې حساب دی اولم يروا دین ګوري ان نات الارض چې منګه راتل کو اسمه کې دانن قصوا کمو دی رامین اطرافها د طرفوننا والله يحكم الله فیصله کلا معقبا نشتره رستو کون کې له حکم فیصله د الله لرا وهو سريع الحساب الله دې سکندل حساب وقد مكر الذين يقينا تدبیر جوړ کړو آکسانو من قبل چې مخکیو د دینا فلله المکر الله د پاره بدلا د تدبیر دا جميعا د ټولو عالم الله پوي ما پغا تکسب كل نفس چې کوي هر یو نفس وسيعلم الكفار او زرد چې پوي به کافرانو لمن عقب الدار چې د چا د پاره د انجام د کورو پسو پتره اذن کشفل غبار اپرسن تحت رجلک امه وی پته ولګي چې کله دا ګرد مرد لري شي کنه چې په اسوره او په ټټو باندې سوري پوښ وی لمن عقب الدار ويقول الذين اختتام د صورت هغه چې کم دینو په زجر باندې په انکار د رسالت وایا کسان چې کافران دي لست مرسلا نه تر لګل شوی اولو پیغمبره کپا بالله کتا سے من یو کني منی کافی دے الله تعالی شهیدن گوا ومن زما کې او پمن تاسو کې ومن اوغسو کې اندو چې د الله سره ام الكتاب علم الكتاب داغي سره علم د کتاب دے کداغه کار نه کینې بیا دا واه چاغه ملائکه دي یا حق پرس علما دي چې اغي سره علم د سره
د کتاب دی نو هغه په دې باندې گواهی پیغمبره چې ته صحیح پیغمبري خبره پوښي امتیازات د صورت هغه دادي چې صورت کې چې کم دی نو یو به کثرت تنبیحات صورت ممتاز او په زیات تنبیحات سره دویم به کثرت الامثله صورت کې مثالونه ډیر زیات دریم داده فرق په مابین د شرک او توحید کې ذکر کړل او هدف د هغه اعتراضاتو چې کوم په پیغمبري باندې څه دي راتلل هغه چې کوم دي نو سکړه هغه د فکر سوره ابراهیم علیه السلام سوال لسم دے پس د سورۃ الرعد نا او دوا او یایم دے نازل شوه دے پس د سورۃ نوح علیہ السلام ربط او تعلق مکی سورۃ کے تذکیر به ایام الله تعالی دا الله د عذابونو تذکرہ کے او دارنگی لفظ د عالم ذکر کئی 4 مرات للزجر لفظ د عالم لفظ د عالم آغا ذکر کئی چی او دا د زجر د پارا او سلور او دارنگی د انکار نا ذکر ظلمات تیاری ڈیری وی د گناہونو تیاری ڈیری دی کفر دے شرک دے بدعات دی رسمون دی رواجون دی عام گناہون دی او التا کی نور یو دے نور یو ذکر کا بیزن ربیم پا حکم در ربان دی ذکر دارتا اللہ حکم کر لے چلا دا خلق با د تیارون روبا سے رنا تر پوش بھی کنا نو آغا زکی دا کم چی حصی تیار دا او رنا دا چی دا غین روباسی خلق خوشحالیگی آلا وی غٹ کار دے وکی یارا رنا دکلا لیٹ ٹیولا گو پوش بھی کنا خو پا دیبانی خلق سکیگی خپکیگی چی کم مانوی تیار دا او رنا دا پوش بھی کنا دا مانوی رنا دا نکلا کلا با دا باطل پرس ملیان لگیاشی ناغبو یر جی کنا دا خو بس خلق خوب کئی کنا نو الک استا چې د جلسو د جلوسونو ورځې وي نو پای کې چې تا ډم توپ کو پای کې خلتا ته چا څوک رته نه یاد دي چې دا مریض دی او مریض ته تکلیفي ا ډم توپ دین لک کو او دا د شپې ته چې دومره خیر خوای دي خلکو تا خو د خلکو چې کم دینو کپنونه وړي پوښتنه چې ته دومره خیر خوای نو چې ستا په کلی کې دا ډمامي غږی کله کله ټوله شپه واده کوي د خلکو واده بغیر د ډمامونه نه کیږي نو مثال تور باندې چې دا ډمامي غږیږي نو چرته چا پسې ورغلې چې لکه دا شی بند کا خلک د خوب ویست او خلک به بیماران او خلک به دوسی او دوسی بس صرف چې د قران د درسونو ټیم شي زمونږه جو بس دا قصه به خلک دی براوالي دا قصه خدا الله دې خیر کی کار به ته نه پریدو کنه او بل لګیو سي تاسو غاپي اس مسله نه الا صراط العزیز الحمید لارې دا غزاد ته چې زور اور دی او صفت بیان شوه دی هغه ذات چې دا غد پارا اختیارات دغه چې کته دي بر دی او کته دي وویل للکافرین هلاکت ده د پارا د کافرانو د عذاب سخنه کافر سوق دی الذين کسان دي یستحبون الحیات الدنیا چې غوړه کوي ژوند د دنیا په آخرت باندې خلق باندې دلارې د الله نه لټي غل رکو غواله دا کسان په ضلال مبین په گمراه ښکار کړي تسلی نبی علیہ السلام ته وما ارسلنا من رسولنا نذیر علی گلمږي چې پیغمبر مگر په جبا د قوم داغه ولی دسه پاره لیو باین لهم د دې لپاره چې غي ته بیان وکي نو که په بل جبا راغله وي نو بیا به پیغمبر په جبا څوک پویدل نه کنه پوښتنه نو که ته سوال وکي چې پیغمبر خو عربي دی او په عربی کې راغله او ټول دنیا ته سره راغله دی په دې دنیا کې خو قسمه قسم جبي دي څنګه وي چې په عربی هر چاته مړه لګره جواب درې چې غواړي هدایت کې چاله چې غواړي الله دې زور او حکمت والا دغه پیغمبرانو نه یو پیغمبر دام الله وي مارا لګلو چې موسی او یقینا لګلو موسی علی السلام بیا آیاتنا په خپل معجزو باندې چې واس خپل قوم دې د تیارو نه رڼا تا وذکرهم داود سورت نصیحت ور کدی تا بی ایام الله فازابون د الله واقعات د الله تعالی ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې خامخانه خې لكل صبر شکور دار یو صبر کوونکی او شکر وستونکي د پاره تنویر علامه سبقه کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته آیات کې نعمت الله چې پتا سو کړه کله چې خلاصې در کتا استاد پیرونیانو نه رسول تاسو ته بد زابونه علالو لزامن تاسو جام دې پر خودل تاسو زنانا او پدې کې امتحانو درب تاسو نه لوي و استاذن ربکم ویخ په وسیږي دغه دا ټیم ماته د شارټ باندې ښکاري
وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ کلا چې اعلان کو رب ستاسو سورہ کہف ماشاءاللہ ها وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ کلا چې اعلان کو رب ستاسو لئن شکرتم کچرتا شکر وستو د الله د نعمتونو لازیدنکم نو زه تاسو لزیات کوم ما هو تفسیر تمره نه کړه پته نه لګی ولئن کفرتم کچرتا تاسو نه شکر وکړه ان عذاب لشدید یقینا عذاب ما خامخا سخت ویل موسی علیہ السلام ان تکفرانتم کچرتا تاسو کو پر کوي او هغه سوچ پسمکه کې د ټولو الله به پروا دې استایله شوی دی د دې څخه دوه مېسه ده او دا تر آیت نمبر 18 پوری دا لفظ د عالم او د دې خلاصه دارا جدال المشرکین مع الانبیاء مشرکانو د پیغمبرانو سره جګړې کړي یې پیغمبران د جګړو خلق نو خدای وسره بیا جګړې کول الم یاتکم نبأ الذین آیا نو راغله تاسو ته واقعا دا کسانو چې مخکې استادو نه قوم نوح علیہ السلام عادیان سمودیان وا کسان چې رستو د دینا لا یعلمهم چې نه پیژنې دی لرا مگر الله راغلیو دی ته استازي دی بل بینات په ښکار معجزون پردو ایدیهم پی افواهیم واپس کړ دی لاسونه په خلو داږي کی دې کې ګڼې معنی دي ښا ذکر دو کېم زمیر دی ایدیهم کېم زمیر دی پی افواهیم کېم زمیر صحیح ده نو دا زمایر چا تراجی دي ښا یو مطلب دا دی چې یا خو په حقیقت باندې بنا دی لاول خبره چې دا آیات په حقیقت بنا دی او په مجاز باندې که حقیقت باندې بنا شي نو هغه به دا معنی چې لکه دا غیب به معنی د سیخه چې واپس کړو د انبیاو پردو کې د کافرانو ته ضمیر راځي دی صحیح ده ټول ضمایر چاته شو کافرانو ته یو معنی بدش نو واپس کړه د کافرانو لاسونه خپل په خپل خلو کې صحیح ده خپل د لاس راواغست خپل خلې ته سکله واپس کړه نو د دې به ځان خپل معنی دي چې دا سره لپاره یا خور دې لپاره چې چوپ نبی ته ویل چې چوپ بل خبره ونه کی صحیح ده یا دا چې دا به د تعجب د پاره کول کنه کله کله سړی تعجب راغست پوښ وکنه دا دویمه معنا شو زمایر به ما غشي دریمه معنا اسانه حل کوم دریمه معنا دا د چې عمدق زمایر دی واپس کړه د کافرانو لاسونه خپل خپل خلو کې غتغلیزان د پاره د وجه د حسینا موتو بغیظکم سورہ آل عمران کی تیر شوی کنا 119 کی آلتا کی ویلو چھے حدی با دا غصے دا وجن عزو علیکم الاناملا من الغیظ چی بتاسو تا خپل گوتے دا وجن دا غصینا کلا تا دیر غصے جنو پا خپل گوتو بچے ولگئی چکونا ولگئی خدای بری پلے اسرائی کی گنا کلا برتا دم را غصے کی اول ته مت غالبا ذکر کړو د امام د شاوری الله رحم الله حواله سره چې د قصید باطل پرست مليان او پیرانو سره دي حالات دي زمون په زمانہ کې چې هغه عمر تلاسونه سره دي هغه چی او سوره فرقان 27 کې مرাজি چې یوم یعذ الظالم علی یدیه ظالم په خپل لاس باندې سره چک لګي نو الته بیا چک لګي دلته دي چکونه لګول ټک شو دویم مطلب داره چې د آخر کې افواهیم کې به انبیاء او تلاسون دغه ضمیر راځي شي بس نور دغه ضمیر شو نو واپس کړه د کافرانو لاسونه خپل په خلو د انبیاء به کې خودل د پیغمبر په خلو به لاس کې خودو چې بس که نور راته ونه وي دا خبر راته ونه کې ښه صحیح ده الکه پنځمه معنا دا شو چې لاول کې با کافران شي او ایدیهم کې با انبیا شي او افواههم کې با کافران شي پوښتنه نو به معنا دا شي چې واپس پکړو د کافرانو لاسونه د انبیاو په خپل خلو کې د نبی لاس پیرا واغسته او په خپل خلو کې ورک او د سر پاره چې چلو لپاره دا غلاس به چې چلو صحیح ده کنه
الله اکبر کبیره. دا سنورم ګڼ مطلبونه پکې جوړیږي. وقالو اول انا کفرنا یقینا منګه کوپر کړه بما پغا ارسلتم به چې تاسو را لګل شوی پاغه باندې و انا لبشکنا او یقینا منګه خامخا په شک یو دغه نه چې تاسو منګ را بلې اغه ته مرید په کامل شکی. قالت رسولهم او بول پیغمبرانو د اف الله شکون آیا د الله په وجود کې تاسو شک کوئ؟ د الله په توحید کې شک کوئ؟ فاطر السماوات والارض پیدا کوونکی د بر او کته دی یدوکم را بلی تاسو لیغفر لكم د دې لپاره چې بخنه وکي تاسو ته من ذنوبکم د ګناہوں تاسو واپس کی تاسو نیټه مقرره تا اول د ان تم نه تاسو مگر انسانان مثلنا زمن په شانتي تريدون تاسو اراده لري چې مونږ واړه وې دغه نه چې عبادت کوو زمون مشرانو راتلو کې مونږ ته بدلیل ښکارا ای دلیل خورته وخای. د دې وجه علماء ذکر کړی دی وی وای بر قومه کې بوترا سجده به حجت کو نه ده. وای بر قومه کې بوترا سجده به حجت کو نه ده. با رسول گوید کې فاتونا به سلطان مبین. صحیح ده. وی په هغه قوم باندې تعجب دی عجیب خلک دی چې بت ته سجده کوي نو دا غیر پر دلیل نه غواړي. چې نه دلیل غواړي نه غواړي خو چې پیغمبر وته خبره کوي نو هغه ته وی دلیل راوړي. د پیغمبر نه دلیل غواړي او د بت په عبادت باندې دلیل نه. وای بر قومه کې بت را سجدہ بے حجت کو نہ دو کہ بترا سجدہ بے حجت کو نہ دو او با رسول گو ید او بے پسیدہ غایات تے خواہ با رسول گو ید کہ فأتونا بسلطان مبین. قالت لهم رسولهما وبویل دیتا پیغمبر دے انانو نیو منگا مگر انسانان استاسو وندی لیکن الله احسان کوي چا باندې چې واړي د خپل بندګانو نه. وما کان لنا او ندی مناسب زمنګ نه پارا چې راتلو کو تاسو ته په دلیل باندې مگر په حکم د الله په الله لري توکل وکي مؤمنان. وما لنا چې موږ لرا چې موږ توکل کو په الله یقینا الله موږ ته خود نه کړی د لارو او خامخا موږ صبر کو. علامه بغا ازیتمونا چې تاسو موږ ته تکلیف را کوي په الله دې توکل وکي متوکلین اعتماد دیو کې اعتماد والا. وقال الذين كفروا دام د مشرکانو جګړه د انبیانو سره. وقال الذين ویل با کسانو چې کافرانو لرسول خپل پیغمبرانو تعالی نخرجنکم من ارضنا خامخابو باز تاسو د خپل ملک نه. پیغمبرانو ته ویل د ملک نه مشړو سم شي ګوره سم خبرې کوي. او لا تعودن بملتنا یا بشي زمون په دین باندې یا موږ سره زمون دین باندې یو کداغه نه یو نو ګوره د کلو نم شړو. پاوا الیهم وای به کړه دیتا رب د دلانو لکن الظالمین دا د الله دو دم کیانه خان دی خو پیغمبرانو ته دو دم کیانه ور کړی وکړه یو ول کړي دا مو شړو دویم زمون دین ته براشي. الله وی زماره طرف نم دو واوري دو اټم بما یو دا چلانو لکن الظالمین خامخابا هلاکوم ظالمانو او دویم ولا نسکننکم الارض وسوم بتا سرا په دې ملک الله وی د دینه به خالق او تاسو به کی اوسېږي. پس د دینه ذالک ظالمن دغه چار پاره خاف عذابی چیرېږي زما د عذاب نه وخاف وعید او یریږي زما د عذاب مقامی زما د پیشینا وخاف یا مقامی زما د ودریدلو نه. یعنی مطلب چې زما مخ ته ودریږي ردینه یریږي وخاف وعید او یریږي زما د عذاب نه. واستبته وخابا كل جبار عنید واستبته کې یا ضمیر راجع ده پیغمبرانو ته نو به معنا دا شي واستبته طلب د فیصله به وک طلب د فتح به وک پیغمبرانو. پیغمبر به وی یا الله ربنا افتح بیني وبین قومي. حضرت شعیب علیہ السلام ویلو کنه الله زما د دې منځ کې څوک فیصله وک. صحیح ده کنه. اعراف 90 کې تیر شو ها او قمر 10 کې راځي. حضرت نوح علیہ السلام ویلو چې انی مغلوب فانتصر او سورہ نوح سره ولګوا 26 کې ویلو لا تزر الارض من الكافرین دیارا او دارنګ سورہ یونس 88 کې تیر شو چې ربنا تمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم. دا ټول آیتونه به ولګي ها بنا بر اختصار. دویم چې کم دینو واستبته کې ضمیر راجع ده چاته
کافرانو ته چې کافرانو هم کله کله فیصله غوښتله چې الله فیصله راولېږه کنه سره ولېږه فیصله د عذاب مطلب عذاب راولا انفال 32 کې تیر شو ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب الیم او سوره صاد کې بم راشي ولی پلامیم سجده کې بم راشي صاد 16 او سجده چې کم دنو 28 دی صحیح ده نو د دې وجه نه ګوره علما لیکلي د سراج المنیر وایو چې رومي رحمه الله وی کان فرعون یبکی لیلا وی فرعون بټول شپه جړل او چاته به جړل الله په خپل امزان ته خدای وي او د څه کمزور خدای امزان ته نه وي بلکې څه وي انا ربکم الاعلى زستا سو غټ خدای ما خداغه باوجود به الله ته سره جړل او ویل به یا رب یا رب ربیت موسی صغیرا فالان یخالفنی تربیت می د موسی وکا چې کله دی وړو کې وسما خلاف کوي ما ترا پاتې مسلې راته کوي او زما په کور کې غټ شوی دی صحیح ده او موسی به جړل و یا رب هغه په ټول شپه الله ته جړل یا رب زه خو استا طرف ترا بلما او دې زمانه مانی اسې سدي خیال فرعون هم الله ته جاړي غټ کافر دی خو الله ته سدي جاړي واستفتحو او موسی علی السلام هم الله ته جاړي په خبره پوښوي ها مې ورای واستفتحو نو طلب د فیصله بوکا وخابا او نو امید بشه کل جبارین انید هر یو سرکش او زدی مې ورای علاوه د دینه جهنم دی اخو د دینه جهنم دی او اسکله بشي په دې باندې مما انسودی د اوبو وینو زونا یتجرعه چې ګټ ګټ باندې کوي اوبو ډېرې ګرمي کنه یا ویني زوي وي ولا یکادو قریبا لا یسیغو چې دای تیر کی ویاتی الموت او راضی برتا اسباب د مرګ د سینې چې نه مړ بشي دغه جهنم کې مرګ نشته دی راضی برتا اسباب د مرګ من کل مکانین د اریو زینا وما هو بمیتنا او نه بيدا مړ کیدون کې چې مړ شي او په آرام شي نه 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 هر وخت کې په د مرګ حالات تیری کې مړ کیږي با نه الله دې موت ادا پنا راکی ښا و مې ورای او خو د دینه عذاب دې سخت او یو ملګری دی هغه وی خدای ما وبخي او د دې نور صحیح حساب وکي صحیح ده کنه هغه بل څوک یادې خو لکه کله کله دسی وای کنه الله اکبر مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم کرامات کته دا کافران هم ډېر ښه کارونه کوي لکه کله جمعهونه جوړي کله کله چاله کورونه جوړي کله چې کم دین ډېر صدقې کوي خیراتونه کوي لکه وسوګره په دې روزه کې پوښ وکنه ښه کارونه کوي کنه الله وی عمل دوړه دې ایرا د ایرا لکه ایرا باندې تیز اوارشي نوالو زینو دوړه ورکه شي پته مونږ څه الله وی د دې د نیک عمل د قصې دوړه دي مثل الذين مثال لا کسانو چې کو پرې کړه پر باندې اعمالهم کرامات عملونه د دې پشان دی ری دي فرقان ته اس کی بیا راضی ښا فجعلنا هبا منصورا نشتدت چې تیز والوزي په دې باندې باد تیز باد پیراشي او پیو من عاصفین پاغه ورځ جاکړې کې با جوړې معنا الته ته جاکړ وای کنه دې توپان دا زول چې وته تاسو وای دې تاسو وای جاکړ وای ها نو پیو من عاصفین پاغه ورځ جاکړې کې پاغه ورځ توپانی کې په ورځ د زول کې چې زول راشي نو په زول کې به یې رقم زیاته رسی خبره پوښوي لا يقدرون قادر نشي مما لغنا کسبو چې دکړي په څه شی باندې ذالک هو الضلال البعید دا گمراهی لري علم تر ان الله دا دریم ځل لفظ د علم دی د 23 نمبر آیات پورې دی چې دلته په د انبیانو سره او د حق پرستو سره جګړه کولی ښا وس ویا چې قیامت کې بده د یو بل سره جګړه کوي او د یو بل گریوان ته ولا سچي د یو بل گریوان ته ولا سچي علم تر ان الله اتنګوري الله چې خلق السماوات پیدا کړی بارو کتا په حق باندې یشا ک الله غواړي یوسف کوم ختم بکی تاسو را بولی بخلق جدید مخلوق نوی نور به پیدا کی وما ذالک کتو دا خډی رګرانه ده وایتا تګرانه وما ذالک او نه راکار په الله باندې بیا عزیز ګران وبرزول لله جميعا دا هغه خپل منځ کی جګړی د قیامت پرز وبرزول لله کارو ش الله ته ټول فقال الضعفاء
او به وای کمزوري کوچی موچی هغه به څه ووایو مریدانو مقتدیانو دارنګې چې کوم دی نو کارکونانو دی به څه ووایو دی به وایي للذین کسانو ته استکبرو چې هغې تکبر کړی چې کوم پیران دي او دارنګې چې کوم دی نو د دی امامان دي او ګلډانګان دي او دارنګې چې کوم دی نو چې شی دي هغه بل پکې شویان پنځه مې جوړ کړي کنه مشران دي او بیا چې کوم دی نو څه شی دي هغه لیډران دي هغې ته به ووایي چې انا کنا لکم تبعا یقینا موږ ستاسو تابعدار دنیا کې هم ستاسو تابعداري کوو تاسو پسې در روان وو تاسو به پلانې زنده‌باد موږ زنده‌باد پلانې مرده‌باد پلانې مرده‌باد موږ تاسو پسې در روان یو سیبا په حال انتم مغنون آیا تاسو لري کولای شئ زمونږ نه د عذاب د الله نه څه شی اوس رانه د الله د عذاب لري کېږي موږ هم د جهنم ته روان یو نو قالو هغې مشران به ورته وایي لو هدانا الله که موږ ته الله لاره ښودلې وه نو موږ به تاسو ته لاره ښودلې وه خو موږ ځان له په خپله په غلطه روانو که نه نو تاسو هم راپسې په غلطه ګرځئ لو هدانا الله که چېرې موږ ته الله هدایت کړو نو موږ به تاسو ته ښودلې وه یا دا ده که موږ ته اوس الله لاره وښی نو اوس په تاسو روانو که نه ځان سره خو بس موږ په غلطه روان یو راځئ راپسې نو هلته هم راپسې زنده‌باد ویلې چې اوس هم راپسې وایي څه مسله نشته او پرون کابل سورې کوم صورت کې تیر شو یقدم قومه فاوردهم النار وبئس الورد المورود کوم صورت هغه کې تیر شو کنه چې پیراون بیا مخکې کړی چې زال تر نه مخکې اوس هم مخکې ځان سواء علیکم علینا برابر د پمنګ باندې اجازینا کوم پریاد کو صبر کو مالنا مم محیس نشتره زمنګ لپاره زائد خلاص دلی نشو خبره پوشي وقال الشیطان اوس غټ پیرو غټ لیډر د باطل پرستو د غلطو خلکو غټ لیډر څوک دی الشیطان پوه شوې که نه اوس به هغه هم چې کوم دی نو د دې خپلو کشرانو سره او تابعدارو سره هلته مشت به ګریوان شي صحیح ده هلته به چې کوم دی نو د یو بل خلاف راپاسي وقال الشیطانو او به وایي شیطان لما قضی الامر کله چې فیصله شي کار ان الله وعدکم خلکو تبا د اور په منبر باندې کینی او تقریر به شروع کې غټه جلسه به جوړي د چا د جهنميان غټه جلسه وي د جهنميانو په جهنم کې غټه جلسه او داغه خطاب به شیطان صاحب کوي غټ خطاب دا ډېر کله بیان د بلا بچي دی کنه سبب وي ان الله وعدکم یقینا الله تعالی سره وعده کړل وعده الحق وعده حق الله هم د سره حق وعده کړی او وعدتکم ما هم د سره وعده کړې وه خو په اخلفتکم ګورې زه تاسو سره خلاف کوم اوس تاسو خلاف یم یا دا ده په اخلفتکم ما راته دروغ ویلي زما وعده دروغجنه وه او د الله وعده رښتیا وه وما کان لی علیکم من سلطان او نو زما لپاره په تاسو باندې څه غلبه زور خو مې د باندې وکړ خو چې ما به ګناه ته راځه چې به ته به راتلې نو زما دې منله ډانګې خو مې د پسې نه وراغستې یا سلطان نه مراد دلیل دی ما سره څه دلیل هم نه خو ته راپسې بې دلیله را روان پته ولګېدله چې یو تقلید د دلیل دی یو بې دلیل دی بې دلیل کاری شیطان دی شیطان پسې تګ دی که نه او یو با دلیل دی چې دلیل ور سره دی پوه شوې الا ان دعوتکم مگر ما به تاسو رابللی فاستجبتم لی نو تاسو قبولیت کو زما دپاره ولا تلومونی تاسو ما ملامت کوي ولوموا انفسکم ملامت کې خپل ځانونه ما انا بمصرخکم زنه مستاسو پریاد رست او نه تاسو پریاد رزما انی کفرتو یقینا ز انکار کوما بما اشرکتمونی د دې وجنا چې تاسو مال را شریک کړو من قبل مخکی زخم د الله سره نو شریک کړو اسره اسبم شرک کو ان الظالمین یقینا ظالمان چې د لري لپاره د عذاب دردناک بشارت او ادخل الذين داخل بکړه شا کسان چې ایماندار دي او عمل کوي نیک باغونو ته چې بهګی لاندې دونو داغې نه ولې همیشه وي په دې کې په حکم درب تحیتهم ستړي مشي د دیوا په دې کې سلامي پوښ بیا مې کوم معنا وکړه خپل معنا وکړه صحیح ده کنه شیخ عبد الجبار سے معنی دی وروړه دا خو بس بیا چرته نه ملويږي ښا ډېر په ګرانه ملويږي ده ښا
دعاګانې د دی با په دې کې سلامي ډالۍ د دی با یو بل ته خیرالی چې دی نو هغه به څه سلام سلام. الم ترا دریم ځله لفظ د الم او دا څلورم حصہ د صورت ته 28 نمبر پوری دا 38 پوری که 28 پوری دا او په دې کې چې کوم دینو مثال دی د دوانو ډلو یو بے دین دی او یو دیندار دی د دوانو مثالونه راته سره هغه ذکر کیا. الم ترا تنو ګوره کې په ضرب الله څنګه بیان الله مثال د کلمې پاکه کا شجره طیبه پشان د ونی پاکه دی اصلوا چې سټه راغي ثابتون مضبوطه ده او څنګه اسمان ته رسیدلې دي او پرغه په سماي او څنګه پورته اسمان ته دي تو دې وکلا ورکي میوه هر وخت په حکم درب باندې بیان الله مثالونه خلق تعالی لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دي نصیحت قبول کی. حدیث کې راځي د بخاری کتاب العلم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کوي یو دی روایت باندې امام بخاری ګڼ بابونه دي کله کله وای استاد سوال وکړي نو شاګردان چوپ شو پته ورته نشتا نو استاد ته وای ته جواب وسور کاسنه خبره پټه صحیح را او کله کله وینا حیا په العلم چې مشران ناشتي او کشر ته جواب معلومم دی خدای باوجود دی جواب نه ور کوي ځکه مشران ناشتي خبره پوښي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال وکړ چې هغه کوم ونه ده چې الله رب العالمین تشبیه د چا سره ورکړل د انسان سره. صحابه ټول چوپ شو چا وی چې د الله چې دا چا وی توته چا وخت کوم هغه وی کنه ونی وی کنه پوښوي په دې کې عبد الله ابن عمر وای ما ته پته و چې دا کجوره ده خو مشران ناستو صدیق اکبر ناسته عمر فاروق ناسته بل ناسته پوښوي نو ما وی کزه جواب ورکم نو خلق به وی چې کشر سړی نو ستا څه کار دی پوښوي کنه چې د مشرانو په مجلس کې خبرې کې ٹھیک ده. نو نبی رسول الله رستو جواب ورکړ چې دا صدا کجوره دا صدا کجوره. نو چې کله مجلس ختم شو روان شو نو ما بابا ته ویل چې بابا ما ته خو پته و چې دا کجوره نو وی ولې دې نه ویلو ویره چې ما وی چې کنه خلک مشران ناستي نو څه بده خبره ده چې زه جواب ورکم. نو حضرت عمر سوی وی کدا جواب دی ورکړې وې نو مال چې کوم دینو دا د سرو او خانو نه بهتر و د عربو په نسبت باندې سرو او ډیر قیمتي و صحیح ده. نو دا مال د سرو او خانو نه بهتر و خو که چرته تا د دینی مسله حل کړې وي او نن زمونږه مونږ ته چې کوم انعامات ملاویږي نو هغه اکثر د دنیا په نسبت باندې ملاویږي خوشحالي کو پاغه باندې په دینی نسبت باندې مونږه نه خوشحالي خبره پوښي. د دې وجنا ذکر کوي وی چې دا ابن عباس رضی الله عنه دا وړو کې نو عمر رضی الله عنه با ځان سره ار مجلس کې کېنو مشران بناستو د نور اعتراض ویل دا الله بندا وې زمونږ بچی دی به موږ هم راولو موږ هم جمعه ته راولو کار سره د څه وای کنه خبره پوښ کنه چې یو ماشوم راولي جابل ولې چې د درازي جو زما ته راشي یو ورته دینه لانجه بیا جوړ شي پوښ کنه بیا وې مې سیدا کنه. نو عمر رضی الله تعالی عنہ هوتل ګور ماشوم وای کنه ماشوم په ګڼ قسمه دي سیوا پوښ یو ورځ عمر رضی الله عنه مجلس ناشته ټول ملګری ناشتي عمر رضی الله عنه سوال وکړ ویل لکه د اذا جاء نصر الله مطلب راته بیان کیږي چا ویل یاره چې دا د الله مدد دی چا ویل فتح برازي چا ویل چې الله و چې تسبیح وایي او الله و دسه وایي او داسې کنه هغه وینا سوال مټیک نه دی. ابن عباس ته ویل ته پکې سره هغه ویل دا د رسول الله نیټه ده نیټه. عمر ویل اومدا غسیدا چې کله د الله مدد راغی پته رااله ملګری ډیر شو رسول الله ته وی استاد پاتې کېدلو مقصد په دنیا کې پاتې نه دی واست بزی ولدا د دې وجه نه ځان سره کینو دا سړی ډیر قیمتي دی پوه شوې کنه نو ماشوم وایي کنه ماشوم خیال دې شو. ها دلته الله رب العالمین د کجوري تشبیه د انسان سره ورکړل د ګوره دای وجه دار وي د کجوري نه چې دا سر کټ کی نو به وچیږي نو دغه څه د انسان هم خلک وي چې سر نه نو تنه خبرې کوي کنه
کنه نه کوي نه کوي کنه د څه وایي خیال دې الله وی مثال د کلمې پاکه چې هغه کلمه د لا اله الا الله دا ودا ضرب الله مثلا کلمه طیبه د بلاغت په اصطلاح کې دې ته مشبہ وي مشبہ به وي او مؤمن مشبہ ده مسلمان هغه چې کم دین وسدا هغه مشبہ ده او مثال د ونی پاکره چې هغه مسلمان دی سټه مضبوطه ده د کجوري سټه مضبوطه ده د مؤمن بنیاد هم سده مضبوط ته چې لا اله الا الله صحیح ده کنه او څنګه اسمان ته رسیدلی کجوره پټوله کې دنګي کنه نو دغه څنګه بردي نو د مؤمن اعمال هم چرته رسی بررسی صحیح ده کنه او میوه ورکي څه مطلب اعمال د انسان دي هر وخت د عمل کوي کنه نو چې عمل کوي دا مثال څه دي میوه دي او ثمرات دي خبره پوښوي دا شو او رستو بیا وای د کافر د کلمې د شرک مثال څه دی هغه چې کم دی نو د څه دی که شجرة خبيثه د پلیته ونه دی چې داغه د زمکه د بره خورا وخیږي خو چې کله په لګا واره شي دسته څه دی به ختم حدیث ته مسلم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د مثال د مسلمان مثال چې کم دینو هغه د سنوبر غالبا بوټي دی هغه ذکر کوي چې دغه بوټي دی چې پاغه باندې اواګان راځي نو یو طرف او بل طرف ته اړای راړای پوښوي ها خورا پریوزي نه په دمه امتحانات راځي یو طرف ته بل طرف ته پریوزي را پریوزي ها ورسی بزمکه لنه دا سر اکثر زمکه ترا ورسی د بازي ونی خورا ماته نشي او بازي سو پیدا دي چې څنګه پیسلې راته ده چې غونډه بارک پولم د ځان سواړی حتی یکون انجعابها حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی بالکل د ویخ نه ووري دغه څه د مشرک د خبرې څه ده ځکه داغه قدم معلومه نه ده مثال د کونډې ده د کونډې د در نشته ده خاوند نشته ده نو د مشرک مثال هم د سره د دم در نشته ده خو چې ګوره ونه ویني جو هغه تم ټیټیږي او چې چرته قبر ویني جو هغه تم ټیټیږي او په قبر باندې چرته خپل غوندې کانه ویني جو هغه په ځان پورې را مګي وی ولې لکه وی باد د ځان او باسم تکړه شه صحیح راکنه وا مثال کلمتین مثال دا کلمې خبيثه پلیته چې هغه د شرک ده کا شجرة خبيثه پشان د ونی پلیته ده چې هغه مشرک ده نیو تو ستو چراوخیږي د پاسه د زمکه مالها من قرار چې نه دا غیر پاره س قرار او مضبوط کېدل او پات کېدل یثبت الله الذين مضبوط الله تعالی کسان چې مؤمنان دي په وینا مضبوطه په ژوند د دنیا کې او په آخرت او په قبر کې په آخرت مطلب قبر کې نو دا حدیث د عذاب قبر باره کې عام محدثین او هغه چې کم دینو څه دي ذکر کړه دي چې مسلمان ته الله رب العالمین په قبر کې توفیق د صحیح جواب ورکړي چې مر ربکم دینو کو دغه خبره ده ها ويذل الله الظالمین گمراه کوي الله ظالمانو په قبر کې ويفعل الله ما يشاء او کوي الله چې غواړي الم ترى الى الذين سلورم ذل لفظ د عالم دی او د دې زنه پنځم ایسا د صورت ته په دې کې زواجر دي دلیل عقلی او بشارات الم ترى الى الذين ایتن ګورا کسانو ته بدلو نعمت الله چې بدل ک نعمت الله کوپرن په کوپر او پنا شکرې باندې واهلوا قومهم رای واست خپل قوم دار البواری کور د هلاکت ته جهنم دې دنکیږي بوتا وبئس القرار او بس دې اوسېدو دې ګرځي د الله د پاره شریکان یضلوا عن سبیله انجام داشي چې خلک گمراه کی دلارې د الله نه ولیا پیغمبره تمتو فائدہ والی فإن مسیرکم الى النار یقینا زائد اوسه دوستاسو زید ورتلو تاسو ور دي قل عبادی الذین ویا بندگانو زما کسانو ته چې مان راولې پابندی کې دمو لګی دا غنا چمک دی لور کړي پټو ښکارا مخ کې دینه چرا شری ته یو راز لا بیعون فيه جنبا اغستل او خرڅولې پای کې ولا خلال او نه بدوستی دلیل عقلی الله غزا دې چې پیدا کړی برا او کته اور اورې د برنه او بو او باسي په دې سره د آمدنونو خوراک تاسو لپاره کار کې لګول تاسو لپاره کېشته لتجریا دیر پاره چې وچلېږي په دریاب کې به امر په حکم د الله وسخر لكم الانهار او کار کې لګولې تاسو لپاره ولي وسخر لكم الشمس والقمر کار کې لګولې تاسو لپاره نور اوس په میدان بیني په دستور باندې روان یا یو بل پسې روان وسخر لكم الليل والنهار
کار کې لګولې دا ستاسو لپاره شپه او ورځ دا ټول ستاسو لپاره دي د شاهزاده لپاره دي ښا واتاکم او درکړی ری تاسو ته من کل ما سالتموه د ټول اغنا د ار اغنا سالتموه چې تاسو ورته محتاج یې ستاسو ته ضرورت ته اگر سي درکړی دي ځکه باسي زونه غوډس چې انسان نه غواړي خو الله سي دي ورکړی دي پوښ وکنا نو چې ستاسو ستم ضرورت ته نو الله سره هغه درکړی دي وین تعودو نعمت الله وي سبره تشمارم که تاسو شمارئ نو ګوره شمارلې نشي وین تعودو نعمت الله کچری تاسو شمارې نعمتونه د الله لا توسوا نو شمار کې نشي راوستل یقینا انسان ظالم دی کفار نا شکر دی و اسقال ابراهیم شپږم عیسی اخیرا او په دې کې چې کوم دینو دلیل نقلی دی د حضرت ابراهیم نا و اسقال ابراهیم کلا چې ول ابراهیم علی السلام ورب می وګرځو د اخر امنن زید امن الته بلدن ویلو دلته البلد شو معرفه شولا ځکه به باد شوی دی خلق په کیسه دي آباد دي نو البلد شخه وجنبني همیشه د پاره لری وساته مال را و بني او بچی زما ان عبد الاسلام د عبادت د بوتانو نا رب وربمی انهن یقینا دا بوتان چې دي اذلل کثیر من الناس گمراه کړهډیرو د خلقونه دي ته اسناد مجازي وي بوت گمراه کول نه کوي کنه خدایي عبادت سره سره کوي بیلاری کوي پمن تبیانی چا چې زما تابعداري وکړه پاینو مني یقینا دا زما د ډالې نه دی او چا چې نا فرمانی وکړه زما پاینک غفور رحیم یقینا ته بخون کې مهربان ربنا ورب زمنګا انی اسکنتو یقینا ما اوسول من ذریته باز د اولاد زمانہ بوادین پدسیو میدان کې غیر دې درغین چې نه د فصل والا په خوا د کورستا چې محرم دی ربنا ورب زمنګا چې پابندیو کې د منځ او ګرځو وزلونه د باز خلکو من الناس ویل د باز خلکو ټول خلق نه زکا ټول خو نزي حج لکنه پوښ وکنه چرته بازي زی کنه خبره پوښ وی زکا هغه سوچ زی نو هغه مو یره خلک خو به وای کنه چې دې زینب پکې یو لاړې خلک خو به وای چې دې زینب یو لاړې نو لاړې بیړې څه شو چپش شو هتا ویلهم چرا مایل شریتا رزق ورکې دیتا من الثمرات د امدنونا لعلهم یشکرون د دې لپاره چې دی شکر د ساری رضی الله عنها او د هاجری رضی الله عنها د دوانه د یو بل بنی کنه زور د دشمنان یو بل سوي دشمنان الته کې ز زوره معنا کوم څه دشمن بخاری کې چې اکثر روایت راشي نو هدا د یو بل دغه ملګری وي نو د یو بل سره ډیره ساز او ډیره لګیدل نو چرته یو مسله باندې ورانه شوې دواړه چرته سم مسله کور کې رااله نو د هاجری وته ساره وته صدبو وک ناغه غریب ایسته وته د کور نه لاړ اذان په حدیث کې راځي چې ځان پسې دا کمربند راخکو شاته چې د دې پودا چاپونه مې ورانه که شګه وټوله کنه ابراهيم ورپسې شاته روان دی لاړه بیت الله چې کوم ځای اوس جوړل دغه ځای کې بیا پاتې شو وګدا واقعیا ده او بیا د ابراهيم عليه السلام څخه شو را روان شو نو هغه ورته आवाज کې الا من تکلنا ابراهيم چاتم پری دی د سې زیاده وبنشته دی فصل نشته دی دارنګ چې کوم دینو انسانان هم نشته دی او داغه باوجود ته موږ دې ځکه پری دی ابراهيم تر روان دی په دویم ځل وار دریم ځل ورته ویل سلورم ځل چې الله رته حکم کړی دی ویل او ول ځ الله به بیا موږ نه ځای کوي او بیا د زمزم واقعیا د زمزم د اوبر غلی دی هاجر رضی الله عنها برته لیکنه صفا مروه ته هغه و چکرې سړي هغه والدي په خبره پوښي بیا هغه تر قیامت پورې سنت او واجب څه دا هغه ګرځیدل چې خلک وسلا شي نو دغه چکرې مکرې به ته هم لګي او هغه چې کمزې کې منډه والد نو هغه منډه به هم وي قائد محترم وی لور را سره نو ما غزې کې منډه کړه ناګوي چې بابا سره لیوانه شه عالم چې منډه وینځ بد ښکاري پوښ کنه بابا سره لیوانه شه کس چلته وشه بابا دا منډه ولې ما ته چې دا د هاجری رضی الله عنها سنت دي کنه وې دا خو خزي منډه والي په کاردار چې مونږه خزم بیا منډه وکنه چې دا خزه په منډه بد ښکاري صحیح ده کنه اوس په کم ځای نه منډه وي دی دغه لیکلي دي دا علماء لیکلي دي چې یو ځای کې د ډنګ ډنګ आवाज راغی نو عبد الله ابن مسعود ک عبد الله ابن عمر دی هغه چې کم دین غوګونه کې ګوتې ورتله منډه کړه او شاګرد ته ویل आवाज راځي چې هغه आवाज راځي نو هغه غوګونه کې ګوتې ورکړي او منډه والي پوښوي تر کم ځای پورې چې आवाज ته به ویل आवाज راځي وینا نو غوګونه ګوتې
لرې کړلې او منډې سکړه بس کړه. نو اوس خو برځې منډې وې نه ځکه چرځې ګانه بجانه ټوله سورنا ده. نو خدایم دی علما ولا په دې سنت باندې عمل پکار دی. صحیح ده کنه؟ چرته کې منډه وایي دا خلک به منی چې لکه استاد جمعه استاد په مخ راغسته او دای به خدای چې په مخ شو خدای چې په مخ شو به به سیاست ارزه کې لګي. دا خو شیطانان دي کنه. دا خو کار کوي چې په کوم باندې سړی وسکیږي. بهر حال ناغه واقع ته اشاره ده. ربنا ورب زمنګا انک تعلم یقینا ته پويږي پاغه چمنګه پټو او پاغه چمنګه ښکارا کو وما يخفال الله او نه پټيږي د الله نه هیڅ شي. پس مکه کې او نه پاسمان کې الحمدلله الذي صفاتونه دی الله غزا لرا چرای کما تا سره د بډاوالی نه اسماعیل او اسحاق یقینا نبذ زما قبلون کې